دې کې یو واقع چې کوم دی بیانېږي علم ترى آیت ندی کتلی ال الذین ها خلق ته اوتو چې ورکړې شي او هغوی ته نصیبا صحیح د علم من الكتاب د کتابنا. نو دغه واقع طرف ته اشاره ده چې د خیبر نه په خیبر کې یو يهود پاتې کېدل او په هغه يهودو کې د غټ سرمایدار کسانو یو زنانه و یو نارینه دواړه شادي شوده او دواړو چې کوم دي زنا وکړله. نو مسله دا ده زمونږ په دین کې هم او په تورات کې هم چې کله شادي شوده زنانه او نارینه دواړه بدکاری وکي او په هغې باندې ګواهان قایم شي نو دواړه به سنګساریږي، رجم دی د هغې دپاره، په کاڼو باندې به ولي په هغې باندې مړه کېږي. زمونږ د قرآن مجید آیاتو ده الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما. شادي شوده سړی او شادي شوده ښځه چې کله دې دواړه بدکاري وکړي نو دا دواړه دې رجم کړلی شي. بیا دا آیات منسوخ شو خو تلاوت یې منسوخ شوی دی، حکم یې اوس هم باقي دی. دقه حکم په تورات کې نو هغه سرمایدار کسانو غټ وډېرګانو نو هغې چې کله دغه بدکاري وکړله په هغې باندې ګواهان هم قایم شو. بیا د یهودو چې کوم عالمانو هغې سزا نه ورکوله، په سزا ورکولو کې ټال مټول کول، ځکه چې هغه مالدارانو پیسې به ورته میلاوېدلې نو سزا یې نه ورکوله. نو چې سزا یې نه ورکوله نو دغه خلک د هغې د خیبر چې کوم عام مسلمانانو غریبانان ټول راووتل او د دې خلاف احتجاج وکړو. وی ښه چې دا سرمایهدار دي، وډېرګان دي، لوی خلک دي، نو دې ته د سزا نه ورکولی کېږي، په دې پرده اچولی کېږي او چې مونږ غریبانان یو زمونږ نه د نوک او د وری مره د شریعت خلاف ورزي وشي نو مونږ ته سزا راکړلی کېږي. نو دا وډېرګان په دې خبره باندې مجبوره شو چې راځه چې رایوځای شو، مشوره وکړو. نو ټول رایوځای شو. نو چې رایوځای شو نو کوم مذهبي مشرانو یا سیاسي مشران ټول یو ځای کې راجمع شو، مشوره یې وکړله. داسې کار دی چې دا خلک خو اوس مونږ بدناموي او خلک چې کوم دی احتجاج یې کړی دی، خلک راوتې دي او په زور باندې زمونږ نه دا تپوس کوي. او مسله هم دا ده چې دا دواړه کم کسان چې دي دې دواړو ګناه کړې ده، د دې حکم او د دې سزا دا ده چې دواړه دې سنګسار کړلی شي، رجم دې کړلی شي. نو دا به څنګه چل کړو؟ زه د دې په ځای به وړه غونته کې سزا ورکړو. وړه سزا څنګه ده؟ وړه سزا داسې ده چې د نبي علیه السلام ټول موږ خپل کسان ناست یو دلته کې، عام خلک پکې نشته دي. موږ ټولو ته معلومه ده چې د الله پیغمبر په حق باندې پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو موږ د عوامو ته حقانیت په دې وجه نه بیانو او موږ په دې وجه د عوامو ته نه وایو چې دا حق پیغمبر دی چې دوی بیا ایمان راوړي. نو زمونږ د دین نه د نبی علیه السلام شریعت او دین دا آسان دی، دا آسان دی. نو لړ به شو، نو موږ منو چې د الله پیغمبر په حق پیغمبر دی، خلکو ته نه ظاهرو. نو لړ به شو نبی علیه السلام ته به ووایو چې زمونږ د شادي شوده سړي او ښځې دې دواړو بدکاري کړې ده نو دې له سزا تجویز کړئ. نو کېدای شي د هغې شریعت آسان دی چې اسانه سزا وله ورکړي. نو موږ به د دې خلکو د خلو نه چې کوم دی بچ شو او د دې خلکو د الزام نه به بچ شو. نو د خیبر نه چې کوم دی وفد را روان شو او په دې وفد کې د فدق اوسیدونکي ابن سوریه دا د یهودیانو یو لوی عالم و دی پکې نو دې چې کله نبي علیه السلام له راورسېدل مدینې منورې ته رالل، نو په مدینه منوره کې څه د منافقانو په کورونو کې کېناستل او څه کسان نبي علیه السلام په خدمت کې حاضر شو. نبی علیه السلام ته د الله پیغمبره مونږ تاسو ته یو مقدمه راوړې ده، یو خبره مو راوړل ده چې د هغې فیصله مونږ له وکړو د خپل شریعت مطابق. نبی علیه السلام نه ټیم واغوست، مثال نبی اسلام ته چې سبا یا بل ورځ راشه دا خبره به نبی علیه السلام دې له ټیم ورکو او چې کوم ټیم یې مقرر کو په هغه ټیم باندې ټول خلک چې کوم دی هلته کې رالل چې نبی علیه السلام به د یهودیانو فیصله کوي. نو په دغه خلکو کې منافقان هم مسلمانان پکې هم او یهودیان پکې او دې دغه نه مخکې دا فیصله وکړله کو چې نبی علیه السلام د رجم حکم کو نو بیا به د نبی علیه السلام حکم نه منو، او کو نبی علیه السلام د رجم حکم نه کو بلکې معمولی غونته کې سزا ولا ورکوله نو بیا به د نبی علیه السلام حکم ومنو. نو دې د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو. نبی علیه السلام ورته څه مسله ده؟ مسله دا ده چې زمونږ په خاندان کې دوو کسانو چې کوم دی بدکاري کړې ده او دواړه شادي شوده دي، نو د دې له سزا ورکول پکار دي. نو نبی علیه السلام ورته فرمایل ولې ستاسو په تورات کې د دې سزا نشته دی؟ نو دې خبره پورې راپورې کړه شته پکې خو واضح حکم پکې نشته دی، واضح حکم پکې نشته. نبی اسلام تورات راوړی، تورات راوړو ابن سوریه ته وی شروع کا، ابن سوریه تورات شروع
خو چې کله د رجم د آیاتون لره ورسېدل کنه نو ګوته پکې خدا او ما قبل او ما بعد تی وی د رجم غایات پکې پرې خو هلته کې عبد الله بن سلام رضی الله عنه چې کوم دی ولاړو دا د يهوديانو عالم خړوم به بیا ورستو ایمان راوړو په نبی عليه الصلاه والسلام نو د په دغه ټیم کې ایمان راوړو عبد الله بن سلام رضی الله عنه ته فرمایل کذب عدو الله دې د الله دشمن چې کوم دی دروغ وي نبی عليه السلام ته دروغ وي غلط بیانی وکړه وی درجم اغایتونه ته پرې خودل عبد الله بن سلام رضی الله عنه الله سره تورات واغستو شروع کړه او درجم اغایتونه پکې وي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي تاسو په تورات کې خو دا حکم دی چې کوم شادي شوده سړی او شادي شوده خزه دا ګناه وکي او په دې باندې گواهان قائم شي نو دی مرجم کولی شي نو نبی علیه السلام په حکم وري دواړه دی رجم کړی شي نو دواړه په مدینه کې رجم کړل په ګټو باندې وشتل دواړه چې کوم دی مړ کړل دي چې کله واپس لاړو نو خلکو پورې خاندل خلکو ورته د دې ځنه تقریبا 200 میله فاصله ده د خیبر او د مدینه منوره په منځ کې دومره لري لاړې نو دا حکم خو بدل نافذ کړو کنه زموږ د لپاره خدا حکم تاسو نافذ او د غریبانو لپاره او چې کوم تاسو مالداران وای تاسو چې نبی رسول الله بر تخفیف وکي کمواله بر دوی په سزا کې هغه سزا تاسو درکړل شو نو دې سره بیا بل جواب نو دی وته خیر دې موږ ګناهونه کیږي خو موږ الله پاک دور نه عذاب موږ ته بل کوم د عذاب الله پاک راکړي لږ غونډه کې عذاب به الله پاک موږ ته راکړي نو دې کې دغه واقعیت طرف ته اشاره ده چې دا د مخکنیم یهود خنزیرانو د اوسنی بګم خنزیران دا کوم شي دي ادوړ یو شی دي